الرحمن الرحیم. یو جنې د کور نه وتښتي، موږ یې قتل کوو، دا موږ زیاتې کوو، او دا جنکو سره ظلم دی. دا نه چې دا کار یې ټیک کړی دی، غلط یې کړی دی، ټول یې وشرمول. د هغې سزا دا ده چې حق ته یې واده کې او نکاح وله وتړی او مهر پې غټ کې دی، جنې بیا اپرېدي نه، او د هغې سسټم ټیک کړي. بل څوک یې خو کوي نه، یا چې کوي تانې به ورکوي. نو دا جنکو سره مونږ زیاتې کوو او دا سره مونږ ظلم کوو. زمونږ الګ غلط کار وکړي، آیا مونږ یې قتلو؟ زمونږ الکان غلط کارونه کوي، په حجرو کې د هغې تذکرې کوي، په چوک کې نن مې دا کار کړی دی. خو که جنۍ پته ولګېده، خپله لور او خور په خپل لاس قتل کوو، آیا تاسو به څوک قتل کوي؟ تاسو نه غلطي نه کېږي. نو د غیرت په نوم دا موږ ځکه قتل کوو چې سبا له زما یو ملګری دوست رشتهدار په چوک کې ماله پیغور رانه کړي، د پیغور د وجې خپله لور قتلو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی چې زما ښځه چې ده لا ترد ید لامسن، اشکال نمبر 2، چې زما ښځه بدکاره. نبي علیه السلام ورته وفرمایل طلقها، طلاق ورکړه. داسې ښځې له به طلاق ورکړې چې پوه شي، او چې پوه شي تا شرموي، ښځو ته پته وي، مور ته یې پته وي، خوریانو ته یې پته وي، او دوی کله کله پوه هم شي خو په ځان غوږونه راواچي، بیا غلط قدم اوچت کړي او دوی د شریعت مطابق عمل کوي نه. نو د ښځې سره څوک وي طلاق ورکړه، تاسې بد عمله له طلاق ورکړئ چې مستقل ګناهونه کوي. نو هغه صحابي ورته وویل چې انی احبها، زما ورسره ډېره مینه ده. نبي علیه السلام وفرمایل امسکها، کښېږده، نصیحت ورته کوه، د دواړو بېل بېل قبر دی، خپل نصیحت ورته جاري ساته. دا زه وایم چې تاسې به کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه واقعه افک پاک عائشه اماجي عائشه رضی الله عنها باندې د منافقینو تهمت لګو. هغې کې نبی علیه السلام عائشه ته څه وفرمایل؟ وی فرمایل، بخاري شریف روایت دی چې د آدم اولاد د ګناه اعتراف وکړي نو الله یې معاف کړي، الله یې څه کړي؟ معاف کړي. دی ووی نو 2 رکعاتو نفلو سره صلات توبه سره چې یو کس معاف کېږي نو ته یې وجنې ولې؟ او هلکان ولې نه وجنې؟ هلک له خو ټوپک رالی، هلک له ټوپک رالی چې هلک مو غلط کار وکړي بیا له ټوپک رالی او جنۍ قتلوی، کور نه یې وباسئ، هغه ته یې واده کړئ، زر زر یې واده کړئ، مهر پرې غټ کړئ چې سبا یې پرېږدي نه، او د جیداد نه عاق کې لرې کړئ. دا کار وکړئ که نه، دا سزا یې کافي ده. مونږ کره به نه راځي، دا سزا یې کافي ده. الله دې مونږ له په دې خبرو د عمل توفیق نصیب وګرځوي. جنکو سره او ښځو سره زیاتې مه کوئ، او آخرت مو ډېر زیات بربادي داسې مه کوئ. ښځو سره زیاتې مه کوئ. او دا جنکې اکثره 14 سال نه والی که نه، د 22-24 ساله پورې داسې نه پوهېږي، ذهن یې میچور ني، هغه ځان تباه کړي. نو تاسو زیاتې مه کوئ، معافې کړئ، خلک پرېږدئ، چوک دکان پرېږدئ. خلک په خبرې کوي، خلک هر چا پسې خبرې کوي، تاسو د بشریت چلېږئ. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. والسلام.